وی هغه بیت الخلاګانې چې به وي هغه به صفا وي، زړې بیت الخلاګانې چې شپه به تېره شوه سهار چې به څوک لاړل چې به یې وکتل نو داسې به وي لکه د ښیښې په شان صفا. خلک به حیران چې دا خو ما نه د صفا کړي، تا نه د صفا کړي، د بیت الخلاګانې چا صفا کړي؟ پته یې نه لګېده. یو ځل یو کس زړه کې وکړل چې یاره زه به نن ګورم چې دا څوک صفا کوي. هغه پټ په مورچه کې کېناستو، وایي ټوله شپه به زه ویښه تېروم. چې ویې کتل یو سړی رالو، بوزۍ واري ده، په څادر کې پټ دی، مخ یې نه ښکاري. یو بیت الخلا ته دننه شو، هغه یې صفا کړه، بیا د هغې نه راووتو بلې ته دننه شو. چې بلې ته دننه شو نو ده ړومبی خو ورنلو، ځکه چې کېدای شي دی قضای حاجت ته راغلی. چې د یو نه راووتو بلې ته دننه شو، د وی هغه سړی ځان پسې ور بند کړو. دی رالو بیت الخلا سره بهر ودرېدو. چې هغه بیت الخلا صفا کړه، کش کش یې کول، دی پوهېدو چې دی صفایي کوي. چې بهر راووتو نو سړی دی بوزۍ واري ده، نو لاس نه یې ونیو. ورته وایي چې څوک یې؟ هغه ورته کش نه کوي. بیا ورته وایي چې ما پرېږده ستا څه کار دی؟ ورته وایي نه ما ته به ځان ښیې. ځان یې ورته وښور. نو هغه د مدرسې باني مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله، پخپله باني مباني محتمم د مدرسې. ورته وایي چې هغه دی په زلزل شو، ګبراو شو، طالب و هر څوک چې و. ورته وایي چې چاته به ووایې نه، هغه ساعت خو چاته نه دی، بیا یې وروسته ویلی دي. بهرحال د هغې برکات سو. مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله علم کې هغې چې اوس ته ګورې د هغې علمي مقدار معیار معلومول غواړې نو د هغې یو کتاب وګوره. د هغې قصاید هم دي، په عربۍ کې اشعار دي. د هغې یو کتاب وګوره، معارف السنن. هغه پوره مستقل د ترمذي شرح نه ده، کتاب الحج پورې ده. هغه چې وګورې ته به وایې سمندر یې په کوزه کې بند کړی دی. زه چې د هغې مطالعه کوم ما په دورې حدیث کې کوله، ما د خوند راکول. یو صفحه د معارف السنن باندې ته شرح لیکې، د عبارت ټول نه نقل کوي. هکذا فی الفتح والعمده او فتح القدیر، دغه رنګې فتح کې دي، عمده کې دي، فتح القدیر کې دي، توضیح کې دي. نن ته به د کتابونو نومونه راتلل، ما به د توضیح تلویه یادوي. حالانکې وروستو راته پته ولګېده چې دا د بخاري شرح ده، توضیح د بخاري شرح ده، موږ سره دلته پرته ده، ګڼو جلدونو کې ده. علامه ابن ملقن رحمه الله ده غالبا. بهرحال الله جل شأنه په دومره لوی فضل کړی چې هغه به عربو ته تلو، په جامع ازهر کې یو ځای بل ځای په عربو ملکونو باندې په کانفرنسونو کې به بیان کولو، فی البدی عربي به وي. هغه فیض چې شان ورشاه کشمیری رحم الله تعالی جل شانه ورکړی و علمي، د الله د خپل طرف نه ورکړی، هغه مولانا بن نوري رحم الله ته منتقل شو.